یو ډاکټر دغه وی یره وی ما وی چې رسول الله مبارک خو کومه خبره کړې ده هغې کې خامخا څه دي دا خورې رسول الله مبارک ولې یادې کړې دي وی د سپي لوښي جوټه که وی د سپي هغه لوښي چې جوټه که وی هغې له مې ټسټ وکړه وی پای کې یو قسم له جراثیم و د سپي د خولې وی بیا د خاورو یو جز ټسټ مې کوو نو د خاورو یو جز دا نوشادر دی او هغه د سپي د خولې هغه جراثیم دا ختمیږي په نوشادرو باندې وی ما سوچ کو چې رسول الله مبارک دا خبره کوله چې ستاسو دا لوښي سپي جوټه کی نو دا په خاورو وینځئ نو رسول الله مبارک نوشادر ولې نه یادول خو نوشادر به یاد کړیو که نه وی بیا مې ذهن له دا خبر راله چې کیدی شي چې بعضې خلکو نوشادر پیژندل او بعضې نه پیژندل بعضی علاقو کې به نوشادر و بعضی کې به نو او په خاورو کې په کثیر مقدار سره نوشادر موجود دی او هر ځای کې خاوره شته هر ځای کې خاوره شته د دواړو جهانو سردار مبارک ته وګوره څومره ښکلې خبره تا ته کړې ده څه نقصان دی پکې د سپي د خولې جراثیم ختمیږي په نوشادرو باندې او نوشادر په خاورو کې په کثیر مقدار باندې موجود دی هر ځای کې خاوره دا پرته ده د دواړو جهانو سردار مبارک وي یو ځل یې ورسره په خاورو مینځه ورشه ډاکټران لګیا دي تحقیق پې کوي څوک دې غلطه ثابته کړي بیا موږ د ډاکټرانو خبرې نه منو ډاکټر به یو وخت یو سوی بل وخت به بل سوی طبیب به یو وخت یو سوی بل وخت به بل سوی موږ ته چې امام الانبیا کومه خبره کړې ده موږ به هغه منو پای کې زموږ د دنیا هم خیر دی او پای کې به زموږ د آخرت هم په هغې کې به زموږ د دنیا هم خیر او پای کې به زموږ د آخرت هم خیر دی نو د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي من